ما اوحى الله نفي کول الشرک وشله سورۃ بنی اسرائیل کې امور مصلحه چې کله کله ذکر کوي د بندگان لپاره هغه 15 امور ذکر کړی دي هغه 15 هغه امور دي چې کله سړی په عمل کې راولي نو د دې سړی مکمل حفاظت کیږي قران کریم کې راځي حافظ علی الصلوات و الصلاه الوسطى وشله خبره مانی د دې وجنه امور مصلحه قران کریم کې دا ډېر زینو کې راځي او ان شاء الله الرحمن موږ به بیان کوو چې دې ځای کې امور مصلحه بیانېږي قران کریم کې یو مسله چاغي تا مسله د نسخ وای نسخه د نسخ مسله ده ورشله خبره مانی خو نسخه چې څنګه عرفان کې لیکل شوی دا ټیک ده چې سړی د اخذ شي کولای خو اخذ لښانه مشکل دی ځکه ته خبر په سړی راځي لښانه نو د دیو جنا د نسخ په مسله کې موږ د تشهید تنشیط الاذهان د شیخ القرآن مولانا عبدالسلام صاحب د هغه د کتاب نه حاصل د نسخ یو وشله خبره مانی یو دا خبره کو چې نسخه دا یو ضروری علم دی دا یو اهم علم دی امام زرکشی برهان کې لیکلی دی چې ائمه وايي جایز ندی او کاسه چې تفسیر د کتاب الله وکي مگر کله چې ناسخ او منسوخ پیږي حضرت علی رضی الله عنه یو قصه کون کې او بیانون کې بیان وکاو او تویلا تعرف الناسخ والمنسوخ ولا الله اعلم ولا هلكت واهلكت نور خلق هم هلاک او په خپلم هلاکی والعلم به عظیم الشان او په نسخه کې قتاده ابن دعامه السدوسی المتوفى سن 118 کې قتاده ابن دعامه السدوسی وفات شوی دی د نسخ مبارک کتاب لیکل دی ابو عبیدہ قاسم بن سلام المتوفى سن 223 کې د کتاب لیکل دی ابو داود سجستانی المتوفى 275 کې د نسخ مبارک کتاب لیکل دی ابو جعفر النحاس المتوفى 238 کې د په نسخ باندې کتاب لیکل دی وهبت الله ابن سلام الزرير متوفى 410 کې لیکلی دی او شو خبره مانی او ابو بکر ابن عربی المتوفى 546 کې او ابو الفرج ابن جوزی المتوفى 597 کې او ابو بکر ابن الانباری المتوفى 328 کې او مکی ابن ابي طالب المتوفى 313 کې دی خلکو په نسخ باندې کتابونه لیکلي دي او شو خبره مانی امام قرطبی ذکر کړي چې معرفت هذا الباب اکیدۃ وفائدته عظیمه د دې باب په جاندل دا خو ډېر قوي علم دی او په ادب کې ډېر زیاته ده او د دې د معرفت نو علما مستغنین نه دي او انکار دنه نه کوي مگر جاهلان اغبیای کوي او شو خبره مانی نو یو مسله په نسخ کې دا ده چې د نسخ علم دا یو اهم علم دی دویم مسله په نسخ کې دا ذکر کوو د نسخ بیان لغتن استعمالا او شرعا نسخ معنی لغوی استعمال کې څنګه مستعمليږي او شرع کې امام راغبی اصفهانی ذکر کوي چې حاصل ادا چې نسخ ازاله د شی به شی ده یتعقبو جرست ابو الحكم درازی لکه خلق وای ک نسخ الشمس ذل و ذل الشمس سوره و نور پیراغه نور و سوره پیراغه و شی به شباب تور ګیره وا سپینه شوله
وشل خبر مانی نو داوی پتارتن یفهم منه الازاله نو کله خو ته ازاله معلومیږي وتارتن یفهم منه الاثبات کله ته اثبات معلومیږي او کله کله د نسخ نه دا دوان امور اثبات ازاله دوان معلومیږي نسخ د کتاب ازاله د حکم دا او بل حکم سچروسته تر رواني پوښل خبره مانی او کله کله د نسخ نه تعبیر په انتساخ سره کی او مناسخه په میراث دیتا وای چې ورثه یو بل پسې جوخ مړش یو مرشه ور پسې هغه غم لا ختم شو نو دویم مرشه دریم مرشه بل مرشه ورثه او میراث نه تقسیم کړه یو بل پسې مریض ته مناسخه وای او تناسخ یو قوم دی چې قائل په تناسخ معنی دي چې دوی انکار د باس نه کوي د باس نه انکار کوي چې قیامت نشته او داخل الزام کوي چې ارواح دا د یو جسم نه بل جسم ته نقل کیږي سړی چې کله مړ شو نو روح سړی نه کی نو روح په یو خیسته تیز کې نه نوځي مرغۍ کې نه نوځي که سړی ناکاره دا روح چې د بسپی کې نه نوځي بل څه کې نه نوځي خجی او نسخه لغتن چدا ازاله ته وای نسخت الريح اثار الديار غيرتها بعد راغه د کور نخ ورانه کړي ونسخ الكتاب وانتسخ او نسخ الآیات بالآیات ازالت مثل حکمها دایات منسوخ ده بل آیات راغله ده من دغه حکم لري کې بل حکم راغله نسخ کی ازاله او اثبات معنا ده دای د معنی لغوی دي استعمال قران کریم کې نسخ په معنی د کتابت سره انا كنا نستنسخ منګ لیکا دویم معنی ازاله او محو ده ينسخ الله ما يلقي الشیطان نسخ کوي فینسخ الله ما يلقي الشیطان القاء الشیطان چې دی الله انصاف کوي نسخ کوي قران کریم کې به معنی شرعي سره راغله تبديل الآيات او الحكم او کلیهم آیات لري شو حکم لري شو دوان لري شو ما ننسخ من آیات ننسخها بمعنی شرعي چې دا امام قرطبي نقل کوي د حذاق اهل سنت نه انه ازاله ما قد استقر من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخيا خجی شیخ سیبوائی قاضی ابو بکر باقلانی او سرافی او شیخ ابو اسحاق شرازی او غزالی او امیده ابن انباری ویلی چه شرع کے نسخ ستوائی هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت نسخ ستوائی هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت حکم مخ کې وو داسې او دلیل پیدا شي چې دا حکم لرش وشول خبره مانی د دې وجنا د مسله کې لغوند کې اختلاف ده د متقدمین او د متأخرین د متقدمین په نيز باندې منسوخ آیاتونه دا ډېر دي او د متأخرین په نيز باندې منسوخ آیاتونه کم دي دې کې څه نقطه ده چې د متقدمین په نيز باندې منسوخ آیاتونه ډېر دي او د متأخرین په نيز باندې کم دي دې کې نقطه څه ده نقطه دا ده چې دلته فرق ده په اعتبار د اصطلاح سره اصطلاح د متقدمین او د په معنا عام سره ده حتی چې یو آیات کې لس حکمونه دي یو حکم ته منسوخ شي نو هغه وایي د آیات منسوخ ده او د متأخرین اصطلاح ده چې آیات کې لس حکمونه دي چې ټول لري شي نو آیات به منسوخي او که ټول لري نشي نو آیات به منسوخ نه په
په دې اعتبار سره چې اصطلاحګانو کې فرق دی متقدمین وای منسوخ آیاتونه په قران کې دا څه 1500 آیاتونه دي او متأخرین وای چې منسوخ آیاتونه دا کم دي امام سیوطی اتقان کې لیکلي دي چې منسوخ آیاتونه 6 آیاتونه دي او شله خبره مانی او دا آیاتونو لږه نشاندهي کوي نو لږ شان او تګوري سورۃ بقرہ یوصل 8 نمبر آیات یوصل څلور آتے یوصل واتے 219 204 دیش او 204 آتے سورۃ بقرہ کی شپږ آیاتونه دي آل عمران یوصل 2 آیات نساء کی 8 آیات 15 آیات او 3 آیات مائده کی 2 آیات 2 آیات او یوصل 6 آیات انفال کی 15 آیات سورہ توبہ کی یوصل سورۃ نور کی 3 او 55 احزاب کی 255 مجادلہ کی 12 آیات ممتحنہ کی 11 آیات مزمل کی 2 آیات دا تقریبا 20 یا 21 آیاتونه برابر شو د متأخرین پر زمانه قران کې د آیاتونه منسوخ دي د امام سیوطی نه رستا امام دهلوی شاه ولی الله دهلوی فوز الکبیر کی ذکر کړی دی بعد عد هذه الآیات چې کله د آیاتونه شمار دي نو بیا اخر کې وای وللفقیر فی اکثر تلک الآیات نظر فقیر نه مراخ پر ځان شاه ولی الله یادای چې د شاه ولی الله په اکثر آیاتونو کې څه سوچ دی نظر دی ثم قال اخره شاه ولی الله به په اخر کې وای وعلى ما حررنا لا يتعين النسخ الا في 5 آیات او موږ چې کوم تحریر وکړو نو نسخ فقط 15 آیاتونو کې پاتې کیږي کوم آیاتونه دي آیات د اوسید سورۃ بقرہ کې دا یو آیات پاتې کیږي آیات د انفال 15 او آیات د احزاب 255 آیات د مجادله 2 آیات د مزمل 2 دا 15 آیاتونه معنی شاه ولی الله وی چې د آیاتونه منسوخ دي او نور وللفقیر في اکثر ما ذکرنا في اکثر تلك الآیات نظر بیا شیخ سے وای اقول اذا كان باب التاویل صحیح واسعا وای زدا ویم کله چې باب د تاویل صحیح واسع وي فراخي نو وليس لنا تسلیم استئصال الآیات من جميع الاحکام وای نشته دسی چې آیات دې بالکل بیخکندي خو تری ټول احکام او فقط باقی تلاوت دغه مجرد نو د دې وجنا دغه 15 آیاتونه چې کوم پاتې دي مونږ چې کله دغه زینو ته ورسېګو نو مونږ ویو دا آیات په پلان کې معنی منسوخ ده او کله دې آیات د څه معنی وکړې شي نو آیات د نسخه بچ کیږي دارنګ شیخ صاحب وایي وکذان فرق بین النسخ والتخفیف موږ د نسخ او تخفیف منځ کې فرق کوو دا آیاتونه 15 چې دي دا د آیاتونو منسوخه نه دي من کل وجه او دا نه لازمي من انکار د وقوع د نسخ په قران کې بلکې منګه وایو چې نسخه په اعتبار د یو معنا سره ده
او عدم نسخ په اعتبار د معنی اخر سره. دا دو خبره شله. درېمه خبره شرایط د نسخ او دلیل د معرفت. شرایط د نسخ، یو خبره د نسخ په باره کې دا واوري چې په قرآن کې ناسخ بنئ مگر منسوخ به د اغینه په نزول کې مخ کی. دا یو شرط. یو آیات ناسخ راغی چې د آیات ناسخ دی، دا به کله صحیح چې منسوخ آیات په نزول کې مخ کی هغه په ترتیب کې روسته دی. دا یو شرط. دویم شرط دا دی چې نسخ کې نقل صریح ته ضرورت دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د صحابین. چې صحابي وای چې آیت کذا نسخت آیتن کذا، د پلان کی آیات منسوخ کړه دی. پوښولې دارنګي د تعارض په وخت کې پوښله خبره معنی علم تاریخ ته ضرورت ده چې متقدم او متأخر په جاندل شي په نزول کې. او اعتماد وي په قول د عام مفسرین نه کې په نسخ کې چې بس مفسر فقط دا ویل چې آیات منسوخ ده، نه او نه اجتهاد د مجتهد چې آیات منسوخ شوه ده په اجتهاد د مجتهد باندې منسوخ ده. نه آیات په اجتهاد د مجتهد نه منسوخ کیږي. او شو د خبره معنی ځکه نسخ متضمن د رفع د حکم او اثبات د حکم چې د دې ثبوت او تقرر په زمانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او پرې باندې او په اجتهاد آیات نه منسوخ کیږي. او شو د خبره معنی دریم شرط ده چې نسخ واوري. نسخ راځي په اوامرو کې، په نواهیو کې، په اخباراتو کې نسخ نه راځي. نسخ چې راځي نو په اوامرو کې راځي او په نواهیو کې راځي. په اخباراتو کې نسخ نه راځي. هغه اخبار کې چې نسخ راځي چې متضمن وي د اخبار معنی د امر او د نهي لرا. د آیات د سورته انفال ایکم منکم 20 صابرون امر مشترک. ایکم منکم 20 صابرون یغلب 200. دغه امر او نهي نشته. خود دلته د اخبار په معنی د امر او د نهي سره دی. معنی دا چې اصبروا صبر کوي. او شل خبره معنی صبر دې کوي شل کسان د 200 په مقابله کې. نو دلته دا امر دغه اخبار چې متضمن دی معنا د امر او د نهي لره. شرط پکې دا ده چې نسخ چې راځي دا په اوامرو کې راځي، په نواهیو کې راځي، په اخباراتو کې نسخ نه راځي. او نسخ چې راځي که په چری په اوامرو نواهی نه بلکې اخباري، نو اخبار به متضمن معنی د امر او د نهي لره. ورسره دا ذهن کې کېده وایي چې نسخ په امور اعتقادیو کې نه راځي. امور اعتقادیه شو، اخبارات د ما سبقه د ما یاتی شو، پرې کې ناراضي. نسخ چې راځي په احکامو کې راځي. منځونه څو 50 شو، مخه د بیت المقدس طرف ته ګرځول، بیت الله ته شو. ورشل په احکامو کې نسخ راځي. څلورم شرط دی چې ناسخ به په حیات د نبی علیه السلام کې او پس د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به آیات نشي منسوخ کېدلې. پنځم شرط دی چې نسخ د نس دا په نسری نه په قیاس سره. ګوره قیاس چې کله علما ذکر کوي
نو قیاس کې څه وایي اولنې شرط د قیاس دا چې لا یکون فی مقابله النص نص په قیاس معنی نشي منسوخ کېدل شرط د صحت د قیاس دا چې مخالف د نص نه وي بیا د نسخ د پاره څه طرق او دلایل یو دا چې د لفظ کې دلالت وي كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها الا فزوروها خپل د نسخ دلیل دی الا فزوروها ونهيتكم عن الاشربة الا في ظروف الادم فاشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا دغه خپل د لفظ موجود دی یا دسی چراوی تاریخ ذکر کې لپاره د نزول منسوخ ته دینه مخ کی وی یا امت اجماع کړی وی چې د آیات منسوخ ده او ناسخ متقدم آیات منسوخ ده فکر وشو څلورمه خبره دا کو انواع د نسخ او کېدل په سور د قران سور د قران کریم چې دا منقسم دي بعض دې سوراتونه چې پای کې نسخ شته او بعضو کې نشته څلور قسمونه یو دا چې نب کې ناسخ شته نو کې منسوخ شته دا درې څولې سوراتونه دي درې څولې سوراتونه قران کریم کې دي سړي چې دې کې نه ناسخ شته نو منسوخ شته سورہ فاتحه دا سورۃ یوسف ده یاسین ده حجرات ده رحمان ده حدید ده صف ده جمعه ده تحریم ده ملک ده قلم ده حق ده نوح ده جن ده مرسلات نبا نازعات انفطار متففین انشقاق بروج و فجر او بلد و شمس او بیلیل و دوحا انشراح بی قدر بی بینا زلزال عادیات قارعات تکاثر و همزا فیل قریش معون کوثر نصر تبت اخلاص پلق ناس داغ صورتونه دی چلانا سے رفیحہ ولا منسوخ دویم آغا ده چې ناسخ پکې لیکن منسوخ پکې نه دا شپږ صورتونه دي سورۃ فتح حشر منافقون تغابن طلاق اعلی ناسخ پکې شته لیکن منسوخ پکې نشته دریم هغه ده چې منسوخ ور پکې لیکن ناسخ ور پکې نه او دا یو کم څولې صورتونه دي انعام اعراف یونس هود رعد حجر نحل اسراء کهف طه بیا شیخ صاحب دلته دا لیکلی دي لفظ مومنون لیکلی دی خدا لفظ مومنون ټیک نه دی ځکه دا لفظ مومنون دسته به ذکر کړی دی نمل دی قصص دی عنکبوت دی روم لقمان الف لام سجده فاطر او صافات او صاد او زمر او حامیم سجده او زخرف دخان جاسه احقاف محمد قاف نجم قمر معارج مدثر قیامت دار عبس طارق او غاشی او تین او کافرون دلته مومنون په زمانه سورۃ علق ده چې منسوخ بکشته لیکن ناسخ پکې نشته څلورم هغه چې ناسخ او منسوخ پکې دواړه جمعي دا شپږ سوراتونه دي بقره ال عمران نساء مائده انفال توبه ابراهیم مریم انبیاء حج مؤمنون به ذکر راځي دغه صحیح ده نور فرقان شعراء احزاب صباح حم مومن حم شورا زاریات تور واقعہ مجادله ممتحنه مزمل تکفیر عصر د دین روسته دا خبره وره نسخ په قران کریم کې دا درې قسمه ده نسخ قران کریم کې درې قسمه ده تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی اغه آیات چې و شیخ تو اذا زنیا دا منسوخ تلاوت دی لیکن حکم باقی دی دویم قسم هغه چې حکم منسوخ او تلاوت باقی دا قران کې ډیر زیات دی تلاوت باقی دی حکم منسوخ دی دریم هغه چې منسوخ حکم او تلاوت دوانه چې تلاوت هم جایز نه عمل هم جایز نه لکه آیات د تحریم رضای بعشر رضعات یا منسوخ به 5 رضعات ده منسوخ په دې آیات کې امهاتکم اللاتي رضعناکم واخواتکم من الرضاعات په دې باندې مکمل هغه 10 او 5 رضعات منسوخ اخیرا خبره
د دې نسخ په باره کې دا ذکر کوم یو درې لفظونه دي درې یو لفظ دی د نسخ دویم لفظ دی د انصاف دریم لفظ دی د بدء نسخ انصاف بدء په دې الفاظو کې فرق کول پکار دي وشله خبره مانی و يهود د نسخ نه انکار کړ په کتاب الله کې جهلا منهم وشله خبره مانی ځکه دا خلک معاندین دي د انکار سره نحاس وای فرق ما بین د نسخ او د بدء کې دا دی بدء او د نسخ په منځ کې دا فرق دی چې نسخ تحویل د عبادت د یو چیز نه بل چیز ته مخکې حلال او اوس حرام شي مخکې حرام او حلال شي بدء څه ته وایي ترک د ما عظمه ترک د ما عظمه یو سړی بل ته ویرا پلان کړه زر په منډه باندې اړې تلاش یو 2-3 منټه چې تیر شو الکه مزه دې ته ویل کېږي بد فکر دې شه دې ته نسخ نه وایي ته بد اوي او نسخ چې د امضاء د امر د یو مدې پورې د وجه د منافعونه د وجه د حکمونه به چې دا موده تیر شي دا امر مناسب نه به بدل شي لکه څنګه ډاکټر دوايي بدلي ډاکټر وای دا دوايي د یو میاشت خورا چې د کله دا میاشت پوره شي وای د دې دوايي په ځمانه اوس دا دوايي خورا نو کله څه معلومیږي نو په نيز دغه بیمار معلومیږي لیکن حکیم چې وی ډاکټر د ډاکټر په نسبت باندې نسخه نه د هغه په نسبت باندې د دوايي حکم تر دغه وخت پورې دی وخت نه وروسته دا حکم به بدلی بل حکم سره دغه شان نسخه کګدان په نسبت سره عبادت ده د الله په علم کې خدا حکم د شو جرا حکم دی وخت پورې کوم به دا حکم در کوم بل راولم او شو خبره مانی ورپسې فرق په مابین د نسخ او د انساج آیات کریمه کې راغلي دي سورۃ بقره کې ما ننسخ من آیاتنا او ننسخ آیات بخیر انسان راغلي او نسخ راغلي دي کې فرقونه دا وایي یو فرق نسخ تبدیل تلاوتن ده یا حکمن او جميعا نسخ تبدیل تلاوتن یا حکمن یا جميعا انسات توي ترکوها علی حالها بلا تبدیل بس په یو حال پر تبدیل مکو دي ته انسان دویم نسخ تبدیل له په طریق مذکور سره انسان اذهاب عن القلوب دي نه ته په دې ځن خبره یې رسول اگر دا صحابونو واقع شوی دي صحابو ته روایت یادو سار چې راپاڅه آیات مکمل تیر شو دریم چې نسخ ازاله د حکم دا برابر خبر چې لفظ باقی او کنا انسان چې ازاله د لفظ دا برابر خبر چې حکم باقی او کنا څلورم فرق دا دی نسخ کې اذهاب ده الی بدل حکم سابق او انسان کی اذهاب لا الی بدل پنځم فرق نسخ رفع ازاله تو عبادت انزال انسان پاسونه چې وو دا د نس متعلق
او قرآن کریم کې د نسخ ذکر راځي خجی د دین رستا ترتیب د مصحف الآیات قرآن کریم کې چې کوم د آیاتونو ترتیب راغلی دی خجی دا ترتیب چې دا توقیفی دی دا څه عقلی خبره نه ده چې دا آیات د آیات نه رسته ولې دا بل د آیات ته ولې رسته دی نه توقیفی مسله او په دې معنی اجماع امام بدر الدین زرکشی برهان کې نقل کړی دا او ابو جعفر ابن زبیر په مناسبات کې ذکر کړی دا او شو خبره معنی خجی د دیو جنا ترتیب د سورو ترتیب د قران کریم د آیاتونو دا توقیفی دی ورسره بل مسله واوري سور تقسیم مکی و مدنی ہوتا سور تقسیم دا سور مکی دی او دا مدنی دی سور مکی چی دی نو دا شپگاتے سورتون دی شپگاتے سورتون مکی دی علق دے قلم دے مزمل دے مدثر دے فاتحہ لحب تکویر اعلی لیل فجر دوحا انشراء عصر عادیات کوثر تکاثر معاون کافرون فیل فلق ناس اخلاص نجم عبس قدر شمس بروج تین قریش قارعہ قیامہ همزہ مرسلات بلد و طارق و قمر و سواد عراف جن یاسین فرقان فاتر مریم توہا واقعہ و شعراء نمل قصص بنی اسرائیل یونس ہود یوسف حجر انعام صافات لقمان سبا زمر مومن حامم سجدہ شعراء زخرف دخان جاسے احقاف زاریات غاشیہ کہف نحل نوح ابراہیم انبیاء مومنون سجدہ تور ملک حاقہ معارج نبأ نازعات انفطار انشقاق روم عنکبوت مطففین دا شپگاتے سورتنا دا مکی سورتنا دی مدنی سورتنا 28 سورتنا دی بقرہ انفال آل عمران احزاب ممتحنہ نساء زلزال حدید محمد رات رحمان دہر طلاق بینہ حشر نور حج و منافقون مجادلہ حجورات تحریم تغابن صف جماعت فتح مائدہ و توبہ و نصر دا 23 سورتنا دا مدنی سورتنا دی سور مکیہ پدی کے عقائد بیانی اور سور مدنیہ چلی پدی کے احکام جہاد انفاق وغیرہ بیانی سور مکی چې د هجرت نه مخکې نازل شوی سور مدنی چې د هجرت نه وروسته نازل شوی بل خبر واوري افتتاح د سور دا په لسو قسمونو ده سورتونه چې قران کې شروع دي دا په لسو قسمونو باندې اول د صناعین وصفه الحمد والمدح او په دې باندې څور د سورتونو شروع دي فاتحہ انعام کہف سبا فاتح لیکن الحمد لفظ دے فرقان ملک پدې کې لفظ برکت دے اسراء حدید حشر سب جمعہ تغابن اعلی لفظ تسبیح دے دویم چې په حروف تهجو باندې شروع دے چې ته حروف اسماء مقطعات وای دا یو کم د سورتونه دي بقرہ ال عمران اعراف یونس هود یوسف رات حجر ابراہیم مریم توہا شعراء نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ یاسین ورسر سواد دیکھا یہ کتاب کی ورسر سواد لفظ بکار دے مومن دے حامم سجدہ شورا زخرف دخان جاسے احقاف قاف نون دیو کم دے سورتنوں کی شروع شورا پو اسماء حروف تہجو سر درم دا چې شروع شي په قواعد باندې په دې کې لږ سورتونه دي پنځو کې قواعد د رسول او پنځو کې د امت د رسول لپاره سورته احزاب یا ایه النبی الطلاق یا ایه النبی التحریم یا ایه النبی مزمل یا ایه المزمل مدثر دا حجید امت لپاره دي سورته نساء یا ایه الناس مائده یا ایه الذین آمنوا حج یا ایه الناس حجرات یا ایه الذین آمنوا ممتحنه یا ایه الذین آمنوا
څلورم دا چې شروع شوی په جمله خبریه باندې دا درې سورتونه دي. په دې درې سورتونو کې بیا دا لفظ د انعام لیکل دا غلط دی. انعام مخکې تیر شو چې په مدح او په حمد باندې شروع دی. توبه یو، نحل دوا، انبیاء درې، مومنون څلور، نور پنځه، زمر شپږ، محمد و فتح اتا، قمر نه، رحمان لس، مجادله یولس، حاقا دولس. سوره نساء چې لیکل دا به غلط دی، دې په ځای بلد دی، خو بلد دا دیارلس، نوح څوارلس، عبس پنځلس. سورة قیامه پکار دبکی دا شپارس. سورة قدر ولس و قاریات تلس و تکاسر نلس و کوسر شل بین یوش. بلتا نور سورتون پریخی دی. معارش پکار دے وشد خبر سأل سائلون و جمله خبری من شروع دی. دوشتم سورت دی انفال یسالونک عن الانفال و جمله خبری من شروع درش سورتون شروع. دلتا غلطی دا انعام غلط لکل، نساء غلط لکل دا. پریخی سورتون کی بلد پاتے دے، قیامه پاتے دا، معارج و انفال دا سورتون پاتے دا. خجی پینزم دا چه شروع حلق مانی شوی دا پینزم دا سورتون دی. صافات دے، بروج دے، طارق دے، نجم دے، فجر دے، شمس دے، لیل دے، دوحا دے، عصر دے، زاریات، مرسلات، تور دے، تین نازعات و عادیات دے. دیکھ پا قسم مانی شروع شوی دا، خب شہادت مانی، حلف مانی. شپگم قسم آگا چه پا شرط مانی شروع شوی دا و سورتون دی واقعا، اذا وقعت الواقعا، منافقون اذا جاءك المنافقون، تکویر، انفطار، انشقاق، زلزال، نصر. وم دا چې په امر باندې شروع دا شپږ سورتونه دي. جن کی راځي قل، سورته علق ده، اقرا، کافرون ده، قل، اخلاص ده، قل، فلق ده، قل، ناس ده، قل، قل په قل سر شروع دي امر سره. اتم قسم هغه چې په استبهام باندې شروع دا شپږ سورتونه دي. سورته دهر، غاشیه، انشراح، فیل، نبأ، ماعون استبهام باندې شروع دي. نهم دا چې په دعا باندې شروع دا درې سورتونه دي. سوره مطففین، ویل للمطففین، همزه، ویل لكل همزه لمزه، لهب کې راځي تبت یدا ابي لهب وتب. او لسم چې په تعلیل او تعجب باندې شروع دا یو سورت دی، الاف قریشین یو سورت دی. خجی مناسبات د آیاتونو د سورو د قران کریم او شله خبره مانی. دیفن کی ابو جعفر ابن زبیر متوفا واته، دا شیخ دا ابو حیان دا کتاب نوم دے البرهان فی مناسبه ترتیب سور القرآن. دا ورسرا برهان الدین بقائی اتا تے کے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور. امام سیوطی دے تناسق الدرر فی تناسب السور. ابو بکر نسابوری دے عبداللہ ابن محمد و 324 کی وفات شوئے دے. بے مولانا عارف سے ابوائی وقد صنف فی هذا الباب سیدنا و سندنا و امامنا فیما بیننا و بین اللہ. و دے فن کی زمانگا استاد و کتاب لکھل دے الشیخ مولانا محمد طاہر الفنفیری، سمت درر فی ربط الآیات والصور. سمت درر فی ربط الآیات والصور دا شیخ القرآن مرحوم سے کتاب دے. بیوی و کذالک صنف مولانا محمد امیر سرگودوی والا مولانا محمد امیر سے لکھل کتاب بارک اللہ علی روحہ الدرر المنصورات فی ربط الصور والآیات. مولانا عارف سے وقد اجاد شیخ المولا محمد طاہر الفنفیری فی تصنیفی وجز اللہ تعالی خیرا. دارنگی پر پن کے دا شیخ القرآن مولانا عبدالسلام صاحب دو کتاب دے الدرر المنظومات فی ربط الصور والآیات
الدرر المنظومات فی ربط الصور والآیات دا دا مولانا عبدالسلام صاحب په دې فن کی کتاب او شول خبره مانی. علوم د قران کریم امام ابو حامد غزالی وایي چې علوم د قران کریم 15 قسم دي. تعریف د مدعو الیه، طریق موصل الیه، صراط مستقیم متوي، حال عند الوصول، او اوصاف المطيعين او احوال الجاهدين. دا بیانی او دا بیانی سره دې فاتحه کې شته فکر دې شو. دارنګ سره فاتحه کې ذکر د ذات د الله د صفات شته، ذکر د افعال، ذکر د معاذ، تزکیه او تهلیه کې ذکر دي. او شول خبره معنی هغه علوم چې پاغه معنی ادیان ټول ولاړ دي، علم د اصول او مدارک او معرفت د الله او صفات باندې. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دې کې دي. معرفت د نبوات د الذين انعمت عليهم، معرفت د معاد د مالک یوم الدین، علم الاحکام د ایاک نعبد و ایاک نستعین، علم السلوک د اهدنا الصراط المستقیم، علم القصص د الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. امام بهقی وای الله یوصل څلور کتابونه نازل کړی دي. علوم په څلور کتابونو کې تورات، انجیل، زبور، فرقان. به علوم د کتابونو قرآن کې خېدي، به علوم د قران کریم په مفصلات کې خېدي. د مفصلات علوم سورې فاتحه کې. د قران کریم د آیاتونو اقسام، یو قسم احکام آیاتونه دي چې محکم دي. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اقيموا الصلاة آتوا الزكاة، دا محکم دي. دویم قسم آیاتونه متشابه دي. متشابه کې دا قانون دی چې بس ایمان به پراوړي لکه څنګه چې الله ذکر کړی دی، او علم مکمل مفوض دی الله ته فکر دي شو. د دې وجنه متشابه آیاتونو کې تحقیقونه کول په دې څه تل دا نظریه د اهل زیغ ده. ډیر کرته باطل فرض خلق د متشابهاتو استدلال ونیسي چې په دې باندې محکم آیاتونه د قران کریم منسوخ کړي. وشولې د دې وجنه ناپوهه خلک کله کله استدلال نسی چې علم غیب کلی ملائکه لشته ده. علم غیب کلی ملائکه لشته ده. سورہ الزاریات آیات نمبر 28 راوړوي. حجی سورہ الزاریات حجی 28 نمبر آیات کې حال توای فاوجس منهم خیفتا، خیال کی راوستل داغه نه یرا فرشته وته ولا تخف یریګما وبشروا بغلام علیم. توجی ملائکه عالم الغیب د ذکا ابراهیم علیه السلام معمولی غونډه کې یره پزړه کې راو ته لا تخف یریګما. خو جواب دا چې دا خلق د آیاتونو د الله مې جاهلان دي، نه پويږي. دي خلکو دا واقع سورۃ هجر کې انده کاته دي. دا سورۃ هجر راوړوي پوښل خبره مانی. سورۃ هجر کې کله چې دا واقع ذکر کړي نو التاد ابراهیم علیه السلام بیان دے فکر دے شاہ. آیات نمبر 250 کی گورے 250 کو اس دخلوا علیہ فقالوا السلام. ابراہیم علیہ السلام وتوی قال انا منکم وجلون، مقصد سنا ویری وجدا وته په خله معنی ویل چې انا منکم وجلون. ودې کې د علم غیب سوال پیدا کی. دارنګي علم غیب کلی و پیغمبر ته ثابت ده وعلمک ما لم تکن تعلم. سورۃ النساء آیات نمبر 1 او 13 راوړوي. 1 خجی التوی وعلمک ما لم تکن تعلم. 1 وعلمک ما لم تکن تعلم. دین استدلال جی لفظ ما عام دے شامل تمام چیزن لو علمک ما لم تکن تعلم.
دې جواب دار کې چرته بالفرض او تقدیر سے صحیح چې علمک ما لم تكن تعلم. بیا خو د نور سورتونو نزول د ضرورت نو خدا کافی و. وشل چار چې ته خو د دې نور سورتونو ولې نازلې ده. خو دویم جواب دار چې دغه جملې خو د عام امت مبارک شته ده، د يهود مبارک شته ده. خجی سورۃ انعام کی راضی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورۃ انعام کی راضی یو نوی کی وعلمتم ما لم تعلموا. انعام یو نوی کی راضی څنګه جی وعلمتم ما لم تعلموا. تاسو ته علم درکړی شوی دی او شله خبره مانی دا غڅ چې تاسو په نه پوهیدل. وعلمتم ما لم تعلموا طلب زما خو د يهودو بارک راغله. خجی سورۃ بقرہ 152 نمبر آیات وګورئ. سورۃ بقرہ 152 نمبر آیات خجل تاسو وګورئ 152. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وده سلام په زما استاد مبارک مشه يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تاسو دې څه نه وکړئ تاسو کې نه پوهیږئ. خبره باندې پوه نه شو. دی سورۃ بقرہ آیات نمبر 209 حدیث کی وګورئ. 209 حدیث کی خجل توي خجی فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما لم تكونوا تعلمون دې آیاتونه استاد مبارک مشترک به تاسو معلوم ورغایب بلکې دغه مونږ وو چې د سورۃ نساء رستا په اخیرانو سوراتونو کې توبه را اخیرانو سوراتونو کې څه توبه را د سورۃ توبه آیات 101 راوړوي 101 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلموهم سنعذبهم مرتين. چاپیر باندچن منافقان دی په مدینه کې مرضوا على النفاق د کلک دی منافقت باندې. پیغمبر علیہ السلام د څو لا تعلموهم نحن نعلموهم. پیغمبر ته نه پیژنم موږ پیژنو چې پیغمبر عالم په هر زمانه شو. بیا ته الله څنګه چې لا تعلموهم نحن نعلموهم. ننو علمک ما لم تکن تعلم دا خصوصی مسئله ته اشاره و. پیغمبر علیہ السلام په سره منافق مبارک کولا رب العزت لا تکن للخائدین خصیما. او بیا ته الله ویل چې علمک ما لم تکن تعلم تا په سره د منافق مبارک کولا الله ته ویل چې نه په سره د مبارکونه کې بلکې د يهودي مبارک وکړه. دلته لفظ زما د دین عموم معلومه دل د نه پوهته سبب دی فکر لشه. خجی د دیو جنا د قران کریم کې بعضی مشکل آیاتونه دي بعضی متشابه آیاتونه دي. د متشابه او مشکل نه استدلال پکار دای سره وننسی استدلال د محکمات د قران کریم نه ونسی او کم چې متشابه وي و اما اهل السنه فيسقطون عما سكت ولا يثبتونها ولا ينفونها. کم چې اهل سنت والجماعت دي نو بس کم شنه چې سکوت شریعت کړی راغلب چکیږي او چې کوم ثابت کړه غل ثابت دی. من الرحمن العرش استوى مهربان بچا پاس برابر دی. برابر ته څنګه ما یلیق بشانی آسان جواب د ما یلیق بشانی الله شان سره مناسب.
له ید لیس کایدینا دا الله ید دې زموږ د لاسونو شان نه دی وله عین وله نظر کلیس کنظرنا زموږ نظر او د الله د نظر په منځ کې فرق دی او شله خبره مونږ یو کال د بارکی کېم ته تلو ما یو ملاوی ز سباس کو مالو کا صاحب وای الرحمن علی العرش استوى مهربان بادشاہ په عرش باندې برابر دی نو ما ته دا خو امور متشابهه دي او د دې علم مفوض دی الله تفیض العلم د دې مفوض دی الله ته الله عالم دی په دې باندې نه نوې په دې کې عباس کې موت العباس کو متشابهات کې کول دا خدای اهل زیغ او عمل دی دا اهل زیغ خلق دي متشابهات کې عباس نه کې نه وې په دې کې به ضرور باس کې مال کوي کې وې او مالز باس کول په متشابهات کې ناجایز ګڼل او په خدای چته چې رب باس کو مستانه تپوس کو الرحمن علی العرش استوى چې رب العزت وای رب العزت د عرش سره بالکل برابر دی که زید دی که کم دی که د عرش سره بالکل برابر وي نو استوا د مخلوق د خالق سره ده او شله خبره معنی وليس كمثله شيء بالکل عرش والله یو شان شو او که الله زید او عرش کمی زید حصہ د الله په کم ځای او که عرش غټي او الله وړو کې دا خو زید د مخلوق د خالق معنی وایي وای زما په دې کې به د خپل استاد نه تاسو ما ته مخکې اول تاسو خلکو کې به روسه باس کړ او شو له خبره معنی اجي په اورز باندې باس تللی دی یا تقریبا څه درې ورځې کېده چې ګاډي وو او مرش فکر ده شو د دیو جنا باز خلک د شری چې په دغه چیز کې باس کوي چې هغه شي کې باس کول باندې کویږي نه سلم کې وای لا یو تصور د الله تصور بالکل هو بکنه یې نشي کېدل چې تصور یې نشي کېدل نو سړی باس باغ امور کې وږي تصور لاندې خراجي کړي بالوجه او بوجهه دا الله تصور شي کېدل بالوجه او بوجهه دا الله تصور شي کېدل لیکن دا الله حقیقت معلومول دا ډېره مشکله مسله من عرش لیدل نه ده په عرش باندې استوا الله نورانی دی د دې علم موږ مفوض کو الله تعالی الرحمن علی العرش استوا ما یلیق بشانه هیڅ مشکل بنه پیدا کی خوشله دار قران کریم وای چې د الله وجه ید پلان د الفاظ راغلي مونږ یو ما یلیق بشانه د دیو جنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ذکر کړي ولو كان تجسيما ثبوت صفاته فاني بحمد الله من المجسمه کچرتا تجسیم مجسمه دی ته وای چې الله لره ثبوت د صفاتو کې وای ځکه به مجسمونه او شو له خبره مانی نه ثبوت د صفات الہیو الله لره وکا قدرت یو قید او ذکر کا چې دا صفات د الله دی ما یلیق بشانه او ما یلیق بشانه سره ستا ټول اشکالات ختم شي نو په متشابهاتو کې باس ضرورت راشي اس بران شي بس استواء الله ما یلیق بشانه دیو جنا امام مالک وایي الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه والايمان به واجب استواء معلوم دا کیفیت مجهول ده ایمان په واجب ده کله کیفیت څوک تاسو کې راځي بدعتي ده واما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه متشابه پس تل تاخذ اهل زيغ علامه
نصوص صریحه نصوص محکم د قران شته واغه سره هغه من عمل نه کوي او متشابهات د څه ټکي چې چیرته ته اسه معلومیږي قرته کله احتمال قرته شته او د احتمالات په وجه باندې ولې نصوص صریح سره پریدي لفظ د ابن وس ابن معنی قران کریم په اتخاذ الاولاد باندې رد کړل د ابن لفظ کې چیرته انجیل کې راغلی دا ابن په معنی د نبی سره واخله د نصوص قرآنی په کې تعارض را نشي اتخذ الله عیسی ابنا نبیا دا عیسی علیہ السلام الله نبی جوړ کړ چې دا قول غلط شي چې څو دا وایي چې عیسی علیہ السلام د الله ابن دی اصول القرآن کې تقریبا موږ دو قسمه اصول بیان کړل اصول مهمه او فواید د واقعات هم بیان کړل بدریم قسم اصول فاتری او ان شاء الله الرحمن آئندہ درس کې موږ اصول اختتام ته رسو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سوصول وقواعد بالدرس قرآن کریم مخی شروع کرو مخی بیانو چې په فهم د قران کریم کې مؤمن او معاون ثابت شي د دې اصول او تعلق د درې چیزونو سره یو مقاصد د قران کریم او دویم قصص او واقعات د قران کریم او دریم لفظ مستعمل دا په معنا موضوع له کې دی او غیر موضوع له کې دا الفاظ د قران کریم دته دا دو قسم دي یو توای وجوه او دویم توای مظاهر وجوه دې توای چې لفظ واحد په طرق متعدده باندې مستعمل شي په معنی مختلفو کې دیتا وجوه ہوئی نظائر دیتا وائی چی او لفظ پر یوزے کی راشی دا قرآن کریم دا مواضعونا متفکر دی سوچو کی چی دا نظیر او مماثل پا موضع آخر کشتاو کنشتا دے نو که پا دغا ضرورو کی پا یوزے کی اشکالی نو چې دویم ځای ته وکتل شي نو د اشکال بده پشي او مثال د دې واقع د حضرت ابراهیم علیه السلام د ملمنو د ابراهیم علیه السلام سورۃ هود کې زاریات کې او سورۃ هجر کې په دې باندې چې کوم اشکال دی ثبوت د علم غیب ملائکه لپاره په 13 صفحه کې موږ ذکر کړو قرآن